یو بل اهم مسله آیا سروي کې بل کس شریکولو څه حکم دی؟ مونږ دا وایو چې اوخ یا سانډا یا میخه یا غوا یا غوی دې کې اوه کسان شریکی دي شي. اوس یو سړی سروي په دې نیت باندې واخستو غټ مال دی 15 وړو کې یو واخستو کم درته ما ذکر کړو چې زه به بعد کې یو کس ځان سره شریکوم دې چې کله سروي واخستو هغه د بعد یو کس ورته رالو چې دې کې ماته یو حصہ یا دوه حصې راکا دیتا ابل کس ځان سره شریکول دا جایز دی. ځان به خبر باندې پوه شي ولې دې د سروي خصلو وخت کې دا نیت کړو چې زه کماته سوق ملاو شي زه به ځان سره شریکوم بعد کې ورته یو کس ملاو شي چې ما سره یو حصہ راکا نه دا ځان سره شریکول جایز دی. په دې مسلې باندې پوه شئ جی. دویم صورت دې د سروي ځان ته واخستو هیڅ نیت نه دی کړی چې زه ځان سره بل څوک شریکوم خو چې کله سروي واخستو یو کس ورته رالو چې جی زه تاسو سره شریکېدل غواړم ماته دې سروي کې یو حصہ راکا یا دوه حصې راکا. اوس د سروي اخستلو ولا کچري مالدار دی صحیح ده کدا د سروي اخستلو ولا مالدار دی نه دا حصہ بل چاته ورکوي شي نه سړی ځان سره شریکوي شي. اوس ا شریکېدو ولا کچري مالدار دی هغه هم ځان سره شریکوي شي اور کچری غریب دی به ځان سره نشي شریکوي. یو سړی سروي واخستو ځان د پاره یو سړی ورته رالو چې ما ځان سره شریکا دا سړی به موږ ګورو چې دا مالدار دی که غریب دی که مالدار دی ځان سره شریکوي شي که غریب دی نه ځان سره شریکولی نشي. ځان په دې خبره باندې تاسو پوه شئ. دریم صورت یو غریب سړی غټ سروي واخستو کله کور ته راوسو یو سړی ورته رالو چې ما ځان سره شریک کا اوس د شریکېدو ولا سړی برابر خبره که غریب دی که مالدار دی هغه ته موږ نه ګورو خو دې ته ګورو چې دا چا د سروي اخستی دی کچرې دا غریب دی نه دا خپل دی سروي کې بل څوک نشي شریکوي که شریکي کړو هغه سړی قرباني جایز ده هغه قرباني وشوه خو چې دې کمې د اوه حصې خپل ځان ته اخیستې وي دې نه یوه حصه یا دوه حصې یا درې حصې هغه سړي ته ورکړي نه دا به دې درو حصو یا دوه حصو یا یو حصې په ساري دا به بیا هم قرباني کوي ذبح به کوي. اوس برابره خبره بل سروي اخلي اور که بل سړي سره ځان شریکي اور کچرې د ایام نحر کې د اختر درو روزو کې قرباني و نکړه نه دغه درو حصو یا دوه حصو یا یو حصہ چې کومه سړي ته ورکړي دغه قیمت دې باندې واجب او تصدق دی غریبانو کې بیا تقسیم کی. ځان به خبر مې تاسو پوه شئ که مسلې باندې نه پوه بیا هم معنا تاسو وکړه. یو سړی باندې قرباني واجب ده قرباني و نکړه نه پکار دی چې اختر اوله ورځ کني دویمه ورځ کني په دریمه ورځ قرباني وکړي که اختر روزو کې قرباني و نکړه د سروي کم قیمت دی باندې واجب او تصدق دی د غریبانو کې تقسیموي. اور که سروي ور سره درو روزو کې ذبح نکړو درو روزو بعد به د سروي غریبانو کې تقسیم کی ذبح کی وغه به تقسیم کی به خپل نشي خوړی اور که قرباني ونه که قرباني ور باندې واجب ده پیسې ور سره دي نه بیا به د قرباني د ورځو نه پس هغه قیمت واجب او تصدق ته غریبانو کې به تقسیم کی بیا هم د نشي کې چې سروي واخلي ذبح کی خپل باندې وخوري خپل نشي خوړی ولی تا د الله رب عزت درې ورځې درکړي وي هغه کې تا د سروي ذبح کړی وي خپل د خوړل وي جایز او چې کله د قرباني ورځې تیر شوي اوس ته د سروي ذبح کې نه دی خوړل تا جایز